بارہ ربیع الاول شاید جمعی په ریز باندې بارہ ربیع الاول یوم ولاد نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. په دې کې اختلاف ډیر دی چې یوم ولاد رسول هغه کیم یو دی. مختلف اقوال دی. 8 हाँ दाए 7 तारीख हाँ दाए 8 तारीख हाँ दाए 12 तारीख हाँ दाए उदाहरण के तारीख वफात से यहाँ इख्तिलाफ ताई को बहरहाल रबीउल अव्वल बरोज सोमवार पदेक से इख्तिलाफ दा बरोज पीर पदेक से इख्तिलाफ नश्ता दाई नो ये वाजना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम د ولادت ریز دا ریز هم مبارک دو دا تاریخ هم مبارک دی چې د یوی عظیم هسته د میش دا عقیده دو تر دنه قیمتي بنده نه پیدو و نه پیدو دای نو پیدو شي او د ختم نبوت د میش ایمان او عقیده دو چې دای آخر نبی دی بل نبی دنیا ته نشر تللی ادغی سره سره که د تاریخ وکسه سوال دی اتا دار دریمی چې میلاد سلیبریٹ کول میلاد مناوول نو کچیره په میلاد په حواله سره ډیره شبه در دریمی خو چون که علما دیتا شرعی امر نه یی ځکه چې رسول الله په زندگی نه د ورسته د خلفای راشدین او د صحابه دور نه دی ادوار تیر شوی دی تابعین تبع تابعین او ورسره او متقدمین مشایخ علما او بهر کې ډیر لوی تاریخ تیر دی خو دیغ دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم میلاد صحابه او د خلفای راشدین نه دیغه سلیبریشن دا پروف نه دی ثابت نه دی او دې وجنه علما په دې خبره باندې مطلب اجازت نه ورکوي چې دا میلاد په دې طریقه کېږي چې کیم یې میژه منعقد کوي بیخي د میلاد انکار قایل نه دي اگر چې بعض علما منعقد کوي هغه چې میژ مشرون هدي هغه د خپل توجیه د توجیهات کوي او اهل سنت والجماعت مسلک اکثره مطلب دې قایل نه دي چې میلاد دا انعقاد وشي نور د غریزه په تبریکی د غریزه بابرکت کړي د میاشت بابرکت کړي د شهید شاګه نه غني او چون کې چې دی شی ثبوت نوی روغلای او هغه څه وضاحت یې نوی دلیل یې نوی میږي د دین حسا ګرځوي دا د زونه خبره دین ته داخلول هدي او ورسره او مطلب په دین کې او نوی ایجادات کول هدي اضافه په دین د زیادت په دین هدي ادا غوجنه میږي قایل نه چې د میلاد د په دې طریقه مطلب سالګرا مناوي کیږي درنګ سلیبریټ کیږي دا اهل دیوبند مسلک دی قایل نه دي علامه خوشاد لره علامه آباد لره علامه خوشحال لره